کتونکو دغه دوه تنکۍ غوټۍ دغه ماشومان چې وجلې شو دې کور ته دا تاله لګېدلې ده په دې کور کې وجلو کله چې به دا مور وته نو دې به تاله وواله دا بچي به یې دلته بندیوان کړل په دې کمره کې وجلې دی په دې کمره کې وجلې دي ښه بیا یو زوی اوس پاتې ماشوم دی یاره دا زه یم چې حکومت او د دې ځای 400 ضلع انتظامیه دغه ماشوم په خپل حراست کې والی او دا چرته یتیم خانې ته ورسوي او یا دې ما ته حواله کړي یعنې دا ماشوم هم مړ کوي ښه بیا دا خو د جانس ناظم او د دې کلي مشران د شاډن چې کوم دی زه دوی ته سلام پیش کوم چې دوی د اواز راپورته که یعنې دا تور وردو والا دا پولیس چې کوم دی نو دا شواروز مخکې خبر شي وو دوی غږ نه کو دوی دا خبره د پن ساتله خبرې پټې نه پاتې کېږي غورې ښه زه هغه پولیس والا ته ویم خو په دې کې تاسو درغلي کوئ نو د الله نه مې دا سوال دی چې خدایه په خپل کور کې داسې غم وښیې او د خپلې لور سره یې داسې وکړي چې هغه په دې کې لالچ کوي په اف آی آر کې یا په تفتیش کې خوا دې خوا کوي دې سنګدله خلکو له رعایت ورکوي نو د خدای نه همدغه سوال دی ټول په امین ووایه راټوکه په کیمره ټول په امین ووایه دا ده او دا داسې دغه کې چې وي که نه نو دا خلک غورې بیا هغه د وصال خان خبره اوس یې خبره وکړه چې یاره داسې دا ویداړه مې و چې ویې سوځومه نو په داسې حالاتو کې خلک بیا کورونه سوځوي نوم دې څه دی یاره جي لکه موږ خو دلته دوی سره دلته یو لږ شل پیرې دلته دوی پسې موږ رالي چې دا ماشوم یې ماله به هم نه راکولې بیا به د موږ د اړخ ته هم نه راپرېښوي چې دا پته به ورته ولګېده چې دا کور ولې چې روټۍ ورکوي بیا به یې په هغه اړخ نه پرېښوي خلکو ته به یې وي دوی ګیا خوري دا تپوس ته خلکو نه کړو چې ولې خوري وایي سپاري خوري ولې خوري د لوږې نه خلک غول هم خوري هر څه خوري په ځمکه هم چکونه لګوي دوی څه دپاره خو څوک هم دومره په دې کلي کې قسم درته خورم ما ته د امنو رنګونه وکړه وایي ورشه او دغلته بیا اثرونه ولروان کړه یو کس داسې هم نشم کولی یو هېڅ هم نشم کولی غریب یم قسم درته خورم دا وایم بلکل زه دلته یو کس ما سره ملګري شو دی دلته والله که ما تاڼه ماڼه نه دی لیدمی نه دومره پې ماغه د ما اوټ شوي دي دا ماشومان یې تا نه لیدلې که نه د جنګ نه وي د مړه د هېڅ قسم رواني نه وي که نه چې را بغې لاس به یې میلاو که موږ به 10 روپۍ ورکړی بیا واغېستې دغه بیا نه کوو دا ماشوم یې دومره یارولي چې دی چا 15 روپۍ نه الي نو دلته دا نیکۍ بودي هغه هم نه ورکوي خپل نیکۍ ورپسې 10 پېرې راغی هغه له بیا ملاقات ته نه ورکولي دومره ظلم ښه ده ته مه ووایي دا ما ته پرېږدوي زه دومره دله ده اوس یم چې خپلې نو بله اوس دله ده اوس نه چې مړی دی کې الن کې دا 15 کسان دي دې کور نه دا چې دا 15 واړه غلطي فرمان الدین خان دغه فضل رحمان او 2 لوڼه او یوې ښځه دا 3 واړه دي سره شریک دي دا 15 واړه لکه دا 2 سړي او 3 ښځې قسم دی چې زما د اړه سم دغه کې څه چل وکړم هېڅ هم نشو کولی والله ډېر غریبانان منګ دله داد درکو یو موږ د سره کلک ولاړو ښه چانه د سترګه مون رفیع کتونکو دې کې پولیس ته تر 15 لکو پورې ډیمانډ شوی دی اوس 15 لک روپۍ په دې کور کې خو نشته خو دې ښځو پسې شاته نور لاسونه دي خو هغې پسې او د دې ماشومان چې مړه کړل د دې دله دې ښځې پسې دوی پسې شاته چې کوم عناصر دي دا ځکه د دې ځای خلک وایي چې دې سهولتکار چې کوم خلک دي او کوم خلک به دې کور ته ننوتل او روتل سهولتکارو پته دی ولګي کتونکو د خپل 21 کاله په صحافت کې په 400 کې دا شاډن سیمه زه پورم نه په دې باندې ګڼم چې تر اوسه پکې داسې څه ناخوشګواره واقعه مخې ته نه ده راغلې او په ړومبني ځل باندې زه هم دا کلي وینمه ولې چې یو ځای کې واقعه راشي نو موږ هغه کلي ته ځو دا د سړېرو سره خوا کې په سوونو آبادي لري خو ډېره پورم نه سیم نه ډیره پرم نه خلک تعلیم یافته خلک خو دغه د بدبخته پلار هغه کور دی چې 2 ماشومانو له هغه مور دې ته خو مونږ مور نشو ویلی چې هغې ورله زهر ورکړی دی نن 3مه ده دوا ته څوک نشته د کلي دا خلک کله هغه سر ته ځي کله دې سر ته ځي لکه دوی سره یو غم دی چې دا وشو څه دا من کم تصویر مخې ته د دنیا ته جهالت پیش کو د کاڼي هغه دور هم رایاد کو چې لوریانو نه به خلکه ژوندو خښولي زهر یې ورکړه دغه مېرنۍ مور خبرې د چا سره کوو دغه کور کې چې کم دی دې وخت کې څوک شته دی پټ دی یا به د شرم نه شروع وتی د شرمه به خبرې نشي کولی
او پلار چې کوم دی هم په حوالات کې دي او مور او نیا چې کومه ده راشه چیرمن صاحب دی خواته چیرمن صاحب نن درېیمه ده دوا ته څوک نشته دی السلام علیکم جی یاره جی بس هفته وسته جی مشرانو واضحه کړه چې لکه جی څنګه طریقه شوې ده ماشومانو سره نو خو جی بچي ته پته نور په کوته نه پټېږي چې لکه بالکل ظاهره ده نو جی په دې په لکه موږ صبح تاسو لکه ټولو مشرانو په زموږ خبرې وکړې خو بس جی نه پیږو بس په کار خو چې ناستو جی دوا یې کړې وه ماشومانو جی بالکل د هغې صالح ثواب دپاره او خو خدای بخښلي دي ولې چې خو لا جنت مرغۍ وې خو بهر کې دوی له پکار چې مشران سو ناستو او هغې فیصله سوچتونه جی ښه خبره وه په کار دی جی لوی بې غیرتوب بیا دا دی بیمانتوب هم ورته وایو بې غیرتوب هم ورته وایو نن درېیمه ده د شاړن خلکو ته زه یم چې دا کومه جذبه سره راوتلې عمده ښه دا شاړن کلي دي ښه چیرمن صاحب شته که نه چیرمن صاحب ته ویو چې موږ د سره کلک ولاړ یو د شاړن دا مشران د سره کلک ولاړ دي د ظلم خلاف په اواز پورته کوو خو ګوی راځي ګوی به هم کوو تاڼې ته به هم ځو او پولیس ته زه دا وایم پولیس ته چې بعض اف آی آر چې کوم دی هغه په اسمانونو کې لیکل کېږي دا هغه اف آی آر دی دوی څوک نشته چې دا سړی ماله د کور نه روزي نو دی به د دغه پلار هم ملګری دی او د دغه ښځې هم ملګری دی نو دا پکار ده چې ریاست دې کې پریخ جوړ شي سټیټ دې کې پریخ جوړ شي او دې څنګه خلکو ته قرار واقعي سزا ملو شي کتونکو دا دوه ماشومان چې هغه په بې دردۍ سره لاس خپې لاول ماتې شوي دي او بیا ورله زهر لاول ورکړي چې ساتې نه وته نو بیا پې ټوپونه والي دي او ډېر په بې دردۍ سره چې کوم دی نو دغه دواړه ماشومان یو د 9 کالو یو د 7 کالو هغه وجلې ده زه به د قبر طرف ته هلته به د مشرانو سره خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین دا سره یاسر خان دی او دا مخال زه د سړیرو په شاړن کې موجود یم کتونکو د کلي غم هم دی چې کله هم د دوو ماشومانو تصویرونه ولیدل په سوشل میډیا نو موږ بیا چا سره جنسي تیری شوې ده خو چې لږ وخت پکې تیر شو نو وی مور زهر ورکړي دي بیا یو دردیدونکي خبر راغی او چې بیا پکې لږ وخت تیر شو نو وی میرنه مور یې وه دا واضحه ده میره مور او میره پلار د بچو سره هم دغه ظلمونه دغه جبر او دغه زیاتې کوي دی واقعا نه یوازې زمونږ زړه دردولی دی بلکې پښتونخوا کې پښتنو کې او بیا دا شاړن دا تاسو وینئ دا دومره خلکه دې ځای ناظم صاحب راته کال وکړو دا ټول چې کوم دی نو لکه داسې رچ لکه خپل بچی چې کومه ده دا یو د 9 کالو بله د 7 کالو تنکۍ غوټۍ دومره ښکلې ماشومانې او دغه بې ذاته ښځې ورله زهر ورکړل د مور په سلا باندې او دغه پلار چې واده لیونې کړو او یو ښځه یې پرېښودله هغه مور د دوی چې کومه ده دې وخت کې په چترال کې ده یا چېرته د خپلو بچو نه ده خبر دې پلار دله چې کوم ظلم کړی دی که نه نو د هغې څه خد نشته او اعتماد ختم شو چې د بچو د پاسه به واده کې د چا بچي وي ښځه هره مور به ورسره دا چل کوي اوس په شب قدر کې چې زه دا پروګرام ریکارډ کوم د جمعې مبارک ورځ ده خاوند او مور لګي شوې ده او خپله انګور یې مړه کړې ده او بیا هغه انګور چې کومه ده په کور کې یې ښخه کړې ده 3 ورځې مخکې راپورټ کېږي اوسنۍ خبره او اوس یې ولې د کور نه راویستله د خلکو وینې سپینې شوي دي دې زنانه ذات ته دې ښځې ته دونه دوکو
زه د ټولو خلکو ته یم 400 والو ته ما سره داسې ماشومان دي چې نه مور شته نه پلار شته چې کوم ځای کې تاسو په ماشومانو تنګ یې نو ماته وایې او چې نن دا دومره خلک راټول شوي دي نو دی خپلې بچې ګڼي دوی هم ساتلې شوې دوی له به دې ورکړې وي یا په مدرسو کې به وي نو زهر دې وله ورکړل ډېر افسوسناک او بوږنېدونکې پیښه ده د هر سړي په سترګو کې اوښکې دي چې دا ماشومان یې ورته یادېږي د دې دا تصویرونه چې ویني څوک یې پاتې شته دی نه هغه پلار دله چې کم دی نه هم په حوالات کې دی بله به نیغ کېږي او مور یې چې کومه ده او نیا یې چې کېږي نو هغه هم ګرفتار کړي دي دا ټول د کلي خلک دي خپله پېژنګلو کېږي او څه به السلام علیکم علب خان به اول خو موږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلې او تاسو دا کم جهاد د دې دپاره کوئ د موږ دا معاشره چې ده دا کې ډیر زیات ظلم چالو دی او ګیله به څوک د چا نه وکړي چې خپلو خلکو دا دې سره څه وکړه مور یې ده نیې ده چې کم ملوث دي که نه نو ګیله به څوک چا نه وکړي او په دې علاقه ډېر غټ ظلم چالو دی نو پولیس خو موږ سره ډېر ښه کوآپریشن وکړه لکه که ډي اس پي صاحب و که ډي پي او صاحب ایس ایچ او صاحب دې کې موږ سره ښه پوره تعاون لکه دا چې د هغې خپل بچي و هغې موږ سره پولیس د موږ بالکل مطمئن یو هغې کې دې ته ښه اپرونه هم شوي دي د پیسو هم خو هغه ټوکره وکړه او ډېر ښه دغه یې وکړه که نه خو مونږ زه چې زما یو مطالبه ده هغه ده د عدالت نه ځکه چې مونږ داسې وورو په دې شابړه کې یو دغه شوی و ماشوم یې لاله کړې وه پلار یې لاله کړې وه نو هغه ما خو اورېدلي دي اوس پوره خدای ته به پته وي چې هم راپرېښې دی نو زه خاص کر د عدالت نه دا دغه کوم چې کم از کم داسې خلکو ته لکه اول خو سریام پانسي داسې خلکو له چې نور خلک ته سبق وایي خو که دغه هم ني نو زه کم از کم ویم چې دې ته سزای موت خو اورولی شي که نه نو هغه چې مونږ ګورو نو میاشت نی تېره 20 ورځې نی تېرې چې بیا هم هغه خلک دلته نو دې سره دا جرم ختمیږي نه دا به دې سره زیاتیږي که زمونږ د عدالتونو دا سیستمي دا نظامي مونږ خو زیات خلک اکثر د پولیس نه په دې ګیلمني چې په اوریکشن یې وانغښته یا ده وشو یا هغه مونږ خو د هغو د کلي خلک موجود دي پولیس ښه کوآپریشن مونږ سره وکړه په دې کې ښه خو اوس زه مخکې ډي پي او صاحب نه زه دا یو دغه کوم مطالبه چې کم از کم دې کې مخکې لږ انکویري وشي چې دا آخر په څه وشو ولې وشو دې کې نور څوک ملوث دي دې کې د چا لاس و ځکه چې لکه یو چا له پلار وجلي که نه نو بیا دونه په تشدد سره دا ماشومان چې دي د دې کم ډاکټري راپورټ چې راغی کم د پولیس دغه چې راغی نو دوی له لاس خپې سټه دی ورله مات کړي نو کم از کم زه ویم چې د چا پلار وجلي نوم به دونه په تشدد سره دونه بې دردۍ سره هغې سره به هم څوک داسې ونه کړي نو دا خو قطره ماشومان د 7 کالو او د 8 کالو به څونه ماشومه وي هر سړی د خپل ځان ته وګوري د هر چا بچي شته نو د دې به څه جرم و نو زه ویم چې د دې پوره دغه وشي چې دا په څه وجه باندې شوی دی کتونکو دوی چې څنګه ذکر وکړو هغه پلار سنګدله چې خپله لوره لاله کړې وه نو داسې لا ماته څه اطلاع نشته دي او خو دا ده چې بیا عدالت کې ته کله جج تپوس کوي نو بیا پې هغه چیم وسکي او بیا دندم کي او بیا ورته وایي چې هلکه دې غورې پانسي ده او دا دي واغه دي خو ته دا جرم منې نو د څه دپاره چې هغوی پکې شهادتونه وي نو هغوی لیوني دي چې جرم مني چې ته دومره پې کړي خو هغه کس نه دی راخلاصه څه ویم مشرف تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې خو جیزه ستاسو علب خان صاحب ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ د کچه کورونو د کچه کلي ته راغلې دا کم ظلم چې شوی دی دا د ټول کې پی کې ته په میډیا باندې پته ولګېده ډېر ظلم شوی دویم دومره ظلم شوی چې دا به اسرائیل هم چته ونه کي مسلمان سره چې دا د 7 کالو یا د 9 کالو 2 ماشومان دي زه وایم چې زه دا ماشومان چې دا چا قتل کړي دي چې دا خو دویم چې په دې اونه پورې سړی وتړي او تیزاب پې واچي او تیلې ورته ووایي ځکه دا خو دغه مستحق نه دي د ریلیف مستحق نه دي
په دې کې مونږ بیا دوباره د ډي پی او صاحب ډېر مشکور یو، د ډي اس پي صاحب ډېر مشکور یو، زمونږ د ایس ایچ او سر زمونږ ډېر مشکور یو چې هغه مونږ سره په دې کې پوره تعاون کړی دی او بیا به هم را سره کوي. مونږ ډي پی او صاحب ته مو دا خواست کوو چې تاسو جی خپل احکامات نورم جاری کړئ او چې دې کې څوک سهولتکار وي چې د هغې خلاف د کاروی وشي. د هغې خلاف د هم کاروی شو. ښه مشره دا واقعه څنګه راغلی وه، څنګه چې د ناظم صاحب وویل چې یاره لاس خپې هم ورله ماتې کړي، دوی په کور کې څوک پاتې دي؟ موږ چا سره رشته دار یا داسې څوک شته؟ یاره زما خیال خو نه دی د ټایم سره ځي چې څوک موجود وي، خو دا ټول کلی د علاقه د سیز باندې ګواه ده. او څنګه چې وصال خان ووی، ناظم صاحب ووی، نو داسې که تاسو پردن د ماشوم بچي نه هم تپوس وکړئ، هغوی به تاسو ته ووایي چې دا یو ډېر عظیم ظلم شوی دی او ډېر زیات دغه شوی دی. او څنګه چې دوی هم هغه خبره واضحه کړه چې بله ورځ ګوره میاشت پس او دې وخت کې خبره یو شان یو میاشت پس بیا بل شان شي، بیا به راته نیغ نیغ کېږي. نو مونږ وایو چې دې باندې عدالتونه ډي پي او صاحب داسې اکشن والي چې دا خلک سرعام پانسي شي، سزای موت شي، عمر قید شي، چې دې لپاره داسې سزا ملو شي چې بل سړی بیا دا کیسونه تاسو وینئ جي که نه. مونږ ور ولته لوره لاله کړه، هلته ښځه لاله کړه، هلته انګور مړه کړه، لکه تاسو دې نه مخکې ووې. هسې خبرې خو به کېږي که نه، لکه لاسونه خپې هم وله ماتې کړي، دا زهر یې وله شپه کې ورکړي، د دروازې ورکړي دي جي. بیا هغې نه ساه نه وته، نو چې ساه نه وته نو بیا په دې تشدد سره وجلي دي. هغه زخرو به کمزورې به وه، دوی به نه جي دی نو دی لیټ راغلی دی چې ته بارو اوس بله اوره او جي دی بارو. دا خبره اوس ما ته زه دغه نه پټي نه رالمه، یو ملګري راته ووایي چې د ما یو ګاونډي دی او هغه راته ووایي چې ده ما ته 11 بجې د شپې ټلیفون وکړو چې سخر کره مې سوال جواب وکړه چې یو ماشومه وفات شو، راشه دا کور ته یوسه. څوک وایي چې دی په کور کې، نو دی اوس وایي زه اوس د پټي نه رالمه. دا اوسنی د 10 منټو خبره د ما ته رنګ وکړه چې راشه الف خان صاحب راغلی دی. دا دي ټول دا مونږ چې وایي چې سهولتکار، نو د سهولتکار مطلب دا چې د سره څوک ملګری دی. بل الف خان صاحب تاسو په یو بل شي جي تاسو په علم کې تاسو خو خیر ډېر تجربه کار یې، تاسو چې په کور کې د خپل وایف سره دغه سره دغه نی بغیر تاسو دغه نه باغ یو کار وکړي شي، سوال نه پیدا کیږي. ستاسو دماغ یاد وړاندې به وخی ظلم به پې کوي، ته به تماشه کې د دې نه مخکې به دا ماشومان څومره وایي په دوی به نارې پې تېرې کړي. بل دا چې جی ما خو تاسو ته وویل چې کم سهولتکار دی سره دی، خدای دې کړي چې یا د هغه ګاونډي، خدای دې کړي چې د هغه رشته داري، نو دا زمونږ ایس ایچ او صاحب نه، زمونږ د ډي پي او صاحب نه، زمونږ د ډي اس پي صاحب ته دا خواست دی چې هغه هم ګرفتار کړي شي. نو د هغه نه به 100% پته ولګي چې بی دا په څه شوي دي، ولې شوي دي دا ظلم په څه شوي دي. ښه کتونکو دا شاړن دی که نه، د شاړن خلکه ویښ خلکه ټول په یو هیډ سره راوتلي دي، خو د دې نه نه دي خبر چې عدالت او جج او وکیل سړی پرېږدي. زه دغه تفتیش والا ته یم، څوک چې تفتیش کوي دا خپلې لوریانې وګڼئ، لوبه ټوله تفتیش او د فایل نه روانئ. کوم ته چې انویسټیګیشن وایي دا خپلې بچې وګڼئ چې سبا بیا داسې یو مور را پیدا نشي سنګدله بې حسه چې وینې یې سپینې شوي وي، هغه نیا یې خواښې د دې سړي خواښې د دې بې غیرته د هغه خواښې چې کومه ده هغه هم ورسره په سلا باندې چې به ځان ته مخه خالي که. او دې سړي ته خو زه دله په دې وایم چې د یو ښځه پرېښې ده او هغه ښځه چې کومه ده یا په چترال کې خرڅه شوې ده یا هر څه چې شوي دي، خو دویم واده کړی دی. نن هغه مور چې خبرېږي نو په هغې به څه تېرېږي. راغلی د وصال خان پوره کنفرم نه ده. بهرحال دا زمونږ د ټولو اخري ارامګاه ده. دغه بچیانو چې لا د الله حق هم پې نو لاړې، خو دې خلکو ته یو غم پرېښودو. دا خلک یې ودردول، دا خلک یې وجړول، په دې علاقه کې دا میاندې وجړولې. هره مور وایي چې دا بچی ما له راکړی وي، هر پلار وایي چې دا بچی ما سره وي. دا د هغې چا نه تپوس وکړه چې زامن یې وي او لوریان یې نه وي، د هغې چا نه تپوس وکړه چې لوریان یې وي او زامن یې نه وي، د هغه چا نه تپوس وکړه چې د سره اولاد نه وي. په 1 کروڑ، په 2 کروڑ، په 15 کروڑ یو ماشوم اخلي، خپله ټوله پراپرټي ورپسې لیکي، خو چې زما یو زوی وي، زما یو لور وي. ډېره بوږنېدونکې واقعه ده. وصال خان نه مخې ته شه. نو هغه یو بل دوی د دې فارم کورونو یو هلک را روان و، هغه نه یې تپوس وکړو، نو هغه سره یو ماشومه په سیکل سوره وه. نو هغه ته یې ویل چې ته د دې ته وی یو جي
وې دا څه چل شوی دا خو دې ډېر ظلم شوی دی ماشوم یې لاس داسې کېښوده او هغه ته یې وې تا نه دا لور تختو ما څه دې خیال دی هغه ورته وې زه یې به راندې سینګه هغه مطلب دا و چې ته ظالم بچیه تا دې ماشومان له ګوتې سینګه لاس سینګه چې تا په دې لاس ماتو تا په دې خپې ماتول او تا بیا دې له زهر ورکول الفاظ ختم شي چې موږ څه ووایو پرون تللی وم د یو ورور یې لیونی دی بل معذوره دی پلار یې معذوره دی واده و هغوی ډزې کولې یو پکې راغی شب قدر خبره ده ښه پرون مې په پروګرام کړی دی وی مړه ته څه ډزې کولې شیرا چې ډزو چل درته وښیم نو تمانچې دغه کړې ده نو دی په دې سر ایښتی مور پلار ځوان زوی 22 کلن معذوره رور ته پاتې شو لیونی معذوره پلار ته پاتې شو د هغوی د ټول کور سهاره وه دا اوس عامې واقعه دي چې ماشوم سره دونه تنکي بچي سره چې کوم دی جنسي تیری کېږي الالی یې پلار لږې شي او لور الالی او هم د دغې پلار د وړاندې هماغه مور چې کومه ده چې نن جاړي او ویر کوي بله لور خرڅوي داسې یوه نه وه ښه دا کوم واقعه چې ناظم صاحب ذکر وکړه په هغه ځای کې هغه چپ پاتې کېږي نو دا ټول صلاحکار وي دې کې دا خاوند چې کوم دی دا 100% صلاحکار دی الله دې خلکو له صبر ورکړي الله دې داسې غم چاته نه ښیي ځکه چې دا د دې کلي علاقې غم دی او دوی چې دې قبرونو ته ګوري نو د دغه بچی تصویره چې کوم دی په داسې انداز کې وتلی چې د مخې نه لرې کېږي نه هغه تصویر نه لرې کېږي نو الله دې دوی له هم صبر ورکړي الله دې داسې پیښې موږ ته نه ښیي نه دی د چا په کور داسې راولي او خدای دې سزا ورکړي نور قانون د جولاګي د جال دی نه مې په پولیس اعتماد شته او نه مې په دې عدالتونو اعتماد شته او ولې چې اوس پولیس دې ځای ته راځي شاډن ته سړېرونه ناظم صاحب به وله تیلو غم کوي خو نه کوي ورله نه هغه ډرایور دونه دغه نه دی چې د خپلې تنخوا نه تیل اچي حکومت پې تیل بند کړي دي نو رشوت جرم دا به اوس هم کېږي نور به هم کېږي خو د کلي خلکو ته زما خواست دی چې ویښ اوسئ او د داسې ظلمونو مخه په خپله ونیسئ ډېره مننه خوشحاله